ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيما. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. حمد سنا دی پاک پروردگارا. اللہ جل جلالہ عمن وارد القرآن عظیم فاکر فرمائے لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. پروردگار فرمائے چی نراجع الخلق نزع الخلق یا نمن الخلق کفر و چاچ کفر کردی من اہل کتاب یا عیسایان یہودیان لأهل الكتاب والمشركين والمشركان منفكين دی ځان او پیچ ځان واړي ځان دل خلاص خلاص حتى تأتيهم البينة فرصة الواضح دي وتعالى مراس ستيم دي واضح بيان راسي اشكارا بيان راسي کا کفار و کافرانو تا بیان دي ځان پیچ پنن سورہ کې الله جل جلاله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اول نبی کړ دلته رسالت وکړي بیا به نبی علیه الصلاۃ والسلام تبلیغ کول پر کلو په کورو وګرځي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ چې په عیسی علیه الصلاۃ والسلام په مذهب چولوي پادریانو وهغه د بکره دی ورله نصیحت ورته کولې کله به د یهودیانو کله به د سکان کله به غیر مشرکین لکه هندوانو نور دغه تام وبله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ورله چې علیه خدای بندگانو د چمنه مکواس د عیسی علیه الصلاۃ والسلام دین ځاتم ختم سولې د الله رسول زب جوړ شوی ما دې شو
ما ته جلا الله جل جلاله کتاب را کړی دی د دغه کتاب مطابق اوس بزمن سره چلو کم کتاب باندې عمل کوا سره کتاب ځکه ختم شي منسوخ شي وس قرآن نزل سوی د قرآن باندې عمل وکړي کافرانو به قسم قسم علامه قسم قسم معجزه قسم قسم بیانات دا په نبی علیه الصلاۃ والسلام د اخستل یو ورځ د عیسی علیه السلام پر مذهب باندې یو لوی غټ پادری غالبا نوم عبدالسلام په نام ولي دغه صحابي دا مخکې د عیسی علیه السلام پر مذهب باندې ډېر لوی او ډېر پوه سړی وی او ټول عیسایانو دا سړی ومني چې به دغه سړي کومه خبره کوله ځکه به ټولو خلکو ته وکول انکار یې نه کولی د ده سړي د خلاف خبرې نه کولی یو ورځ دا سړي دغه صحابي په نبي علیه الصلاۃ والسلام ایمان راوړ د ایمان بعد دغه صحابي و نبي علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې یهودیان او عیسایان دا په وحي زمین باندې الله تعالی داسې سخت مزاج خلق پیدا کړي سخت طبیعت خلق پیدا کړي ناشکر خلق پیدا کړي دا هیڅ کله د الله او رسول خبر نه دا د ځان په مزاج د ځان په لار باندې برابر لار وره بس هغه باندې برابر نو یو ورځ نبی علیه الصلاۃ والسلام ناسي د یهودیانو د عیسایانو څو ډلې را روانې چې حال راغلی چې نبي علیه السلام چې پلانې ډلې را روانې دغه صحابي د هغو ټولو مشر دی دغه صحابي و نبي علیه السلام ته ویلي چې نن د ځان تجربه وکړه یا رسول الله زه به داسې پټ سم دا کیسه چې راغله ته ورته وایې چې پلانې صحابي پلانې سړي که ستاسو مشر که په ما ایمان راړي تاسې ایمان راړي که نه راړي هغه ویل بلکل راړي هغه چې ناسوانو سره نو هغه ورته بلکل ایمان راوړ هغه کېدای نه شي چې دا رقم د الله په لاس هغه بې انتها پوه سړی او ډېر ښه سړی او بې انتها عزتمن او قدرمن سړی هغه دا چم نه کړي چې تا دین ته بدل هغه بېرته رقم ته وجې سره ښکاره کړه راووت هغه چې راووتی نو اعلان یې وکړی وقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله تفلحون ای زما منلو خلکو کلمه وایه لا اله الا الله محمد رسول الله تفلحون تاسو به کامیاب اساس ما کلمه ویله پر دغه انسان باندې کامیاب یم فورا هغه د دې لار د خوارج خبره خودونه بیکار سره دونه غلط سره داس سره نو نبی علیه السلام دې شي تجربه وس دا الله جل جلاله نبی علیه السلام ته فرمایي لم يكن الذين اتقنا خلق نه راځي دي کفر او چې کفر کړی من اهل کتاب یا کتاب خلق دی کتاب څخه مراد کوم امتیان د کتاب ورکړل تورات زبور انجیل او خلق مراد والمشركين مشرکان منفکین غزان ته اړیزان ته پیچي استاو یاد ته نه استاو خبر ته غوښ نه چي حتی تر وخت پورې حتی تحتهم بینه ستلوي واضح ورته رسول من الله يتلو صحفا مطهرة الله جل جلاله فرمایي چې رسول هغه کار کوي يتلو صحفا مطهرة چې هغه تلاوت کوي هغه پاکي صحیفو هغه مطهره او پاکي کتابو د دې څخه مراد قرآن مجید نبی علیه الصلاۃ والسلام نه ځان خبر نه کوي د پلار د نیکه خبر نه کوي د پخواني خلق خبر نه کوي نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه خبره کوي چې کوم الله ورته وایي هغه خبره ورته تلاوت کوي چې کوم الله ورته وایي چې دا خبره تلاوت کوي الله فرمایي
فيها كتب قيمة هذا كتابنا قيمة شغل مزبوط دي لدي مراد القرآن دي القرآن داسي مزبوط كلام داسي زورور كلام داسي تين كلام دي بيا فرح من داسي كلام مثل سمرة كتابنا طول كتابه دا كتابات شاء طول كتابه لدغه كتاب ذكرنا كرد علم ذكر هر کتاب په قرآن مجید تلاوت په قرآن مجید کې ګرځېدل دی بل قرآن مجید ذکر علم اصل کړي بیا ځان کتاب درسره هر فن هر علم دا قرآن وته دی نن سبا چې کوم ساينس کوم ریاضي کوم بل مجلس کوم بل کې علم چې روان دی په روان دی دا ټول د قرآن مجید نقل دی چې دی وتذكر الله تعالى مضبوط قيمه وتويله چې دا قرآن د زمانه بیا ماخذ داسې کلام نه که انسان هر رقم د قرآن مجید به حرمت او بیزتی وکړي الله تعالی فرمایي دی خپل د انسان سزا ورکړي زه خپل د انسان په قهر په غضب کې راوړم ذکر الله تعالی فرمایي فيها كتب قيمه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب هغه خلق هغه افتراق نه کوي هغه اهل کتاب چې الله تعالی اوت کتاب ورکړ کتاب الا من بعد ما جاءتهم البينات ستين الذي بالغ دي واضح دلاله راسي عيسى يا تبع عيسى عليه الصلاه والسلام په کتاب کې الله تعالی نبي عليه الصلاه والسلام طول على ملك الولي فزبور کې الله جل جلاله النبي عليه الصلاه والسلام طول على ملك الولي فانجيل کې الله جل جلاله طول على النبي عليه الصلاه والسلام دا امریکا یو چې داسې امت به یې چې هغه امت به زموږ ستاسو تر نبیانو معتبروي داسې دو خلکو ته واضح دلالتونه راغلي بیا هم دا وما تفرق الذین د خلک اختلاف نه کوي خبره نه مني لار ته نه راځي وما تفرق اختلاف نه مني هغه خلک اوتو کتاب الله تعالی چې موږ کتاب الله من بعد دې ورته خجات من بینات تندید مقدار واضح دلالت ښکار دلالت سراو بیا نه الله تعالی فرمایي ما امروا الله تعالی فرمایي الله تعالی دا حکم کوم تاسو الا يعبدوا تخاذ ما عبادت الله تعالی فرمایي چې څومره د قران مجید تیر سورتو کې اقرأ باسم ربك الذي خلق لدغه سورته تبع الله جل جلاله فرمایي په دې آیات چې بیا څومره شاک درې مذهبونه دي تورات زبور انجیل یا چې نور صحیفو یو سلو دول صحیفې چې الله تعالی نازل کړي کتابونه رساله نازل کړي ټول دین منسوخ شو باندې لاړ ختم شي څنګه الله تعالی فرمایي وما امروا زما لقوتي د حکم نه دوتي د حکم سبت دي خبره الا يعبد تاج بس ما عبادت کوي مخلصين له الدين خالص واخلاص له الدين دغه دین کوم دین د قران مجید کوم دین په قران مجید کې کوم دین راغلی دی د کوم دین وضاحت شوی دی د کوم دین تفصیل راغلی د دغه دین بیا د تاسو په اخلاص عبادت کوي بس ختم ذات کوم شاته کوم عبادتونه ول ټول منسوخ ذات بند او ذات نه کواس وس چې څومره عیسایان څومره سکان څومره يهوديان څومره نور مذهبونه دا ټول الله جل جلاله فرمایي چې دا انسانان الټا وزن ته بدر عبادت باندې په جهنم کې ځای ټکانه جوړي الټا وزن ته لار خرابوي دا خلق الله د رسول په خلاف الټا ځوان وسلام کړی ذكر الله تعالی فرمایي الا يعبدوا تسبس ما عبادت واسطه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وسأل تعالى ويلك إلا ليعبدون تاج بالسبت الدغدنا والدنيا يروح زمين بنج السمرة من الكرام راجل لي دهرنا بأخبل أمته أخبل بأعلاه جل جلاله ودغد كم تاج كم دين ولا دا طول مذهب ولا دخان خاف أخبرنا نسك اختلاف لغلي واسم مثال كتبه عيسايان جدي أغنى النبي عليه الصلاة والسلام نمن دار كمبل مذهب لا أغنى بل نبي نمن واحد يو ديني أغنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام نتشا أغنى آدم عليه الصلاة والسلام شاته پورن طول دين مني شاته سمر أمة دار روانه بدگان دو كروسيان مسيان روانه طول دين دا دين دا پاولات طول دا مني واحد يوم مسلمان نہیں چاہے داس نبی نصر چدی دا نبی نہ انسان دا نبی انکار وہی کہ انسان کفر دا جسے عیسیٰ علیہ السلام نہ من استغفر اللہ ہر نبی منم ہما قال دا دین جاتا من سخ سبحان سے اللہ جل جلالہ آخر نبی زد دار انکار نہ کم چاہے نبی نہیں خلاف نہیں بدر النفس وين احترام قدر کوم زما په قران کې دا غن هر نبی جلال ډېر فضاحت په تفصیل سره دی بیانونه راغلي په مینه په محبت په شفقت سره مینه بیانونه نو زما چې کوم دین دی زما د مسلمانانو چې کوم دین دی دغه دین په اصل کې د نبی عليه الصلاه والسلام نه دی دا دین اصل د ابراهیم عليه الصلاه والسلام مش ټول سیو دا حنفي مسلک ولا خلک حنفي زخ مراد الله تعالى في القرآن حنفاء ويقيم الصلاة حنفاء زخ مراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام مذهب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مكة مكرمة ولا طواف ولا سعي ولا قربانيان ولا إبراهيم عليه الصلاة والسلام درش الحمد والثناء والمنزنة والزكاة ولا دار كم النبي عليه الصلاة والسلام هذا مذهب سلم قرآن دار إبراهيم عليه الصلاة والسلام ندى نازل دا الله جل جلاله پر نبي عليه الصلاة والسلام نازل کرے زما چې کوم دین دی کوم به هغه دین پر إبراهيم عليه الصلاة والسلام په دنیا کې تاسو مذهب نشته چې هغه إبراهيم عليه الصلاة والسلام خلاف تاسو مذهب نشته چې هغه نور إبراهيم انبياء کرام خلاف خصوصا لکه زما د نبی خصوصا لکه یو نبی چې مذهب ولا بل نبی نه ګرځه چوپ راته شوی ګستاخیان مسکی دا غسی هم د غرکم دا ټول مذهبونه اخر هندو تر سکه تر عیسایو تر بل دا ټول ابراهیم علیه السلام باندې ابراهیم علیه السلام خلاف نه دا ټول مذهبونه دا مرګ باندې دا مرګ بعد ابراهیم علیه السلام دا غس ابراهیم علیه السلام باندې موږ دردونه وای ارمان ذو بعد اللهم صل على محمد وعلى بعد اللهم صل على ابراهيم وعلى ال ابراهيم زموږ ټول النسل د انبیاء کرامو څخه دی دا ټول د ابراهیم علیه السلام باندې ځکه الله تعالی فرمایي مخلصین له الدین تاسو په اخلاص باندې عبادت کې پدې دي کوم دین حنفاء هغه دین چې د ابراهیم علیه السلام هم وایي النبي عليه الصلاه والسلام هم دی هغه دین چې د ابراهیم علیه السلام هم وایي او ابراهیم علیه السلام په دین کې اول کوم کار اول قال ويقيم الصلاة منذ بعد منذ من شيطان كإنسان فالمعنزة کی سستی کی فالمعنزة کی کوتاہی کی اگر انسان دخل اول رکن اسلام پاک سورے اگر انسان نے ابراہیم علیہ السلام پر دین کی رائے نبی علیہ السلام پر دین کی رائے انسان گناہگار رسول اگر لا رجع على نقهر غضب نزل الله ويقيم الصلاة خشال قرآن لا غبان
وآتوا الزکات ويؤتوا الزکات او لا خپل مال د خمردار روپی باسي ويؤتوا الزکات په دې کې الله جل جلاله اشاره دا وکړه چې دا تزکیه د مال صفای د مال دا د ابراهیم علیه السلام ممزکه مال تزکیه ويقيم الصلاه تزکیه د روح دا پر منځه باندې راځي دا معلومه شوه چې تزکیه د صفای د روح دا منځ دا د ابراهیم علیه السلام ممزکه مال ابراهیم علیه السلام هم بیت الله شریف ته هغه مال ته عبادت کړي هغه مال توافونه کړي صفا مروه کړي سعی کړي قرباني کړي شیطانانه وستل ټول عبادت کړي ځکه الله تعالی فرمایي چې تاسو څومره غیر مسلم خلک چې دې دا سوچ ته ځان جوړ کړي چې موږ په اسلام کې ځکه نه داخلي شو د اسلام علاوه نور دینونه نشته الله تعالی په دې آیت کې وایي چې هغه دین خو منسوخ دی هغه دین ختم شوی ځکه اوس دغه دین دی مخلصین له الدین خاص اوس دغه دین په اخلاص دغه دین خاص حنفاء دغه دین چې دی دا کوم دین چې د نبی علیه السلام دین دروښولې دغه دین هو دغه دین د ابراهیم علیه السلام د ابراهیم علیه السلام په دین کې اول شرط ويقيم الصلاه منذ ادا کولې ويؤتوا الزکات زکات مال حاصل دي دغه موږ په دین کې مثال الحمدلله ومشکل الله تعالی ورته د اسلام څه پنځه نه اسلام انسان اوله کلمه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لکلمه بعد بیا به دغه انسان پنځه وخت لمونځ کوي بیا د انسان نیمه مسلمان شو بیا به د انسان چې څنګه خدای پاک روزه میاشت ورباندې راوسته دا انسان برابر روغ و سلامت و دا انسان به پر روغه میاشت روزه نیسي بیا دغه انسان د خپل ایمان د اسلام درې شرطه مکمل بیا به دا انسان خپل مال د خمردار روپۍ باسي زکات به ورکوي بیا دا انسان څلور شرطونه د اسلام مکمل کړ بیا به دا انسان ته ګوري که انسان استعداد یعنی قوت طاقت د مال سره ولې چې د حج ته تللی دا انسان فرض دا انسان به حج وکړي چې دا انسان حج وکړي دا انسان کامل ایمان سره علماء کرام فرمایي که انسان دا حج پیسې نه ولري مال اسباب نه سره دا انسان په دغه څلورو بنا باندې کلمه منځ روزه زکات په دې څلورو بنا دا انسان هم کامل ترین مسلمان شي انسان ایمان کامل شي وس الله تعالی فرمایي ويقيم الصلاة تاسم منزنا ذاك الزكاة تاس زكاة نكي فذلك دين القيم پس دغه دین د قیم په دا دین باندې قیم اوس دغه دین او دې دین باندې قیم اوس له بل دین مرا وصلاة الله ان الذين خلق كفروا كفر كل من آيات الله كلام كتاب دغه والمشركين كالمشركات دغه من نار جهنم غوا جهنم په اور کې خالدین فيها همیشه په جهنم په اور کې د جهنم اور د بالکل نوځي اولئك هم شر البريه دخول الفرد البخت والبذل والسخط على كل ان الذين امنوا تاتيمانا وعملوا الصالحات كما لك اولئك هم دفار خير البريه دفار خير بريه بريه بوي کامیابی بوي الله تعالی به جهنم اور وساتي وجنت في روح جنت مناسب جزاء بدل عند رب لقل رب جنات عدن داس بابون بي عدن شرب جنات عدن داس بابون بي عدن في بدايه وسيله تجري تحت الانهار تبيد في تحت الانهار دخلان نهرنا خالدين فيها هميشه بدي بدل جنت ابدا خوشالي سبي هميشه بدي جنت خوشالي سبي وصلى الله عليه رضي الله عنهم ورضوا عنه وصلى الله بالآيات الله جل جلاله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د څومره راځي لا هغه بعد بیا د چار راځي هغه واحد صحابه کرام ذکر وسأله تعالی خپل ویل رضی الله عنهم زرع عظیم لدي صحابه کرام زکه ورضوا عنهم اذا على رسول طور ته کلمه راځي دې کلمه راځي زه دې راځي په دې کې بشارت الله جل جلاله او ټول امت نبی علیه السلام ته کړی چې پتا سي کې کم نیک اعمال صالح ژوند کا چاته ولې د خیر ژوند کا چا کولې هغه انسان به ورس په جنت کې
ورځ په قیامت په جنت کې به دا انسان الله جل جلاله به ودا انسان ته رجع کوي سلام علیکم یا عبادی سلام دی اے پتا باندې ای زما عبادت کوونکې بنده بدا شي لبیک وسعلیک یا الله بیا به الله جل جلاله فقد رضيتم هل رضيتم فقد رضيتم زب انتهاء لتاسو خوشاله هل رضيتم آیاتی لما خوشاله ټول بندگان امت الله تعالی هر مسلمان ته نصیب دا ټول ورته وایي چې لبیک وسعلیک یا الله هل رضيت مشټول خوشاله بیا باندې الله جل جلاله ته فرمایي چې باس وس نه دی باندې غټ انعام په جنت کې وتی لداري مرګ ذات ختم مرګ ذات نه راځي بیماری بجاتی ته نه راځي پریشانی بجاتی ته نه راځي جنجال او فساد او خبري او بد تر دا بجاته ختم زیادت زي خبر ځوند خوشاله سلام علیکم یا عبادی اے سلام نه پتا سبحانه اے زما بند زما عبادت کوم کی خلقو فقد رضيتم اذا تحقیق سره تیز راځي زما هل رضيت اتي لما راضي استم بس صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا الله جل جلاله پر روح زمین من داس انسانان پیدا کړی دي چې دې 100% د الله جل جلاله په لار په دین کې کامل ځان شامل کړي وس علماء کرام فرمای چې صحابه کرام وحي بلیدل نبی علیه السلام لیدل جبرائیل امین لیدل قرآن مجید نزول آیاتون لیدل هر څه لیدل هر خوشبو هر علامه هر حالات هر ژوند زندگی د فصل ګلدل زکه پر دې باندې 100% دین چې هو واجب فرض دی زکه دې په صد دې په دین کې داخله و معمولی یو سکند فارم دي دا سوچ نه کول د شیطان خیال په دین کې نه ګرځول یا د الله د رسول په خلاف یا د الله په خلاف وس الله جل جلاله ومنځ تاسو داسې معافي او داسې حالات را آسانه کړي تنازع کړي چې انسانانو تاسو د صحابه کرامو لس فیصد کې لس فیصد ایمان په ځان کې راوړي منځ په ټیم کې روزه په ټیم کې زکات په ټیم کې حج په ټیم کې بدعت مکوي کفر مکوي شرک مکوي د الله جل جلاله د نبی علیه السلام هر احکام هر رسالت هر قول فعل تقریر وهر شد ځان به دار وساتي بس تاسو دا کوم خلاص د صحابه کرام داس صحابه کرام غونډه د رجهم نه بهرحال الله جل جلاله خم غره کم راځي ترتیب من غیس آواز سلام علیکم یا عبادی فقد رضیت هل رضیت سلام دی پرتاز من ازما عبادت کوم کی فقد رضیت ذلتی رضین هل رضیت ایتی لما راضی اسا وس الله تعالی فرمای دا خبره چې زب په جنت کې وچا ته کوم دا بسوکي الله تعالی فرمای ذالک لمن خشی ربه دا هغه څوکي چې هغه ډیر زیات په تحقیق سره لمازه بیرش خپل رب زخه ډیر زیات بیره کوم هر حال کې د الله جل جلاله داسې پزړه کې ساتي چې معمولی د ګناه یو سوچ فکر د پزین کې راځي فورا زړه د الوار کې تصدیق ورکړي چې خبردار الله جل جلاله تابعین چې د لاس غزي او ګناه ته الله جل جلاله د زړه د الوار کې چې خبردار لاس په تر ټول کړه ګناه او خطا لاس غزي چې په پورته کې سترګې د غره هر اعضاء هر عضو د ګناه او خاطر مایل کوي کشوی اړوي زه چې الله ویاله زونی زه پورا نو تصدیق کوي چې انسان مکه ودا عضو پر دغه مکه شو لاس مکه شو سترګې نظر ما چوا پز ما چوا شو تک مکه وا غذا مکه وا زبردست غلطه ما استعمال الله تعالی د الله ویاله په ځل کې ژوندې ساته الله بیا به انسان څنګه په ځکه ژوندې ساتي دا داسې نه ساتل کېږي د انسان به خامخا د ځان لپاره به شیخ منتخب کړي بغیر شیخ بغیر یو لوی ولا بغیر یو غټ محدث یو غټ مجدد دغه د ماشاء الله نه کېږي انسان به خامخا یو لوی ولا ځکه بیت کوي هغه به د انسان باندې محنت کوي نو انسان په ځکه به الله بیا پیدا کېږي دا الله بیا د انسان باندې کې پیدا سره دا انسان ذالک لمن خشی ربه دا په تحقیق سره الله تعالی زخد الله تعالی زغو بیره دا سره الله تعالی زغو بیره الله تعالی فرمایي په جنت کې به دا قول نه له خاطر کې دا سلام علیکم یا عبادی فقد رضیت هل رضیت
الله دي على مسلمان الله بيرو نصيبك وغلا من الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم يقوم الحساب وادخل الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا رب. سپونو سم کې باندې پرېږدم چې پیسې د موبایلونو شان بند کړه ټول موبایلونه بند کړه سایلنټ کړه سوکای کړه یا بند کړه راسي دننه مې ته راسي د شډو دروازو له خوا راسي مې دننه خالی مې راکاس